أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا. بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا السابقات سبقا المدبرات امرا. قسم دې په هغه فرښتو چې په سختۍ سره راکاږي ځینې ساګانی او په قلار راوباسي ځینې ساګانی او په هغه فرښتو چې په کائناتو کې په تیزی سره ګرځي بیا په حکم منلو کې د یو بل نه وړاندې کیږي بیا د خدای د حکم مطابق د معاملاتو انتظام چلوي. یوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه قلوب يومئذ واجفه ابصارها خاشعه. په کوم ورځ چې راشي د زلزلې جړق او ورپسې راشي یو بل جړق سزړونه بوي چې په دغه ورځ به د یری نه رپیږي سترګې به داغوي یریدونکي وي. یقولون ائنا لمردودون فی الحافره أإذا كنا عظاما نخره. دا خلق وای آیا واقع مونږ به بیرته بیا واپس راوستل کیږو؟ آیا څو وخت چې مونږه وراسته ډوکی شویو؟ قالوا تلك اذا كرة خاسره. وای چې دا واپس خو به بیا ډېر د تاوان وي. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. حالکه دا بس دومره کار دی چې په زور یو आवाज به وشي او یو دم به دوی په یو فراخه میدان کې موجود وي. هل أتاك حديث موسى. آیا تاسو ته د موسی علیہ السلام د قصې خبر در رسیدلې دی؟ اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. کله چې هغه ته خپل رب د توا په مقدس میدان کې आवाज کړي وو چې فرعون ته ورشه هغه سرکشه شوه دی او هغه ته وایا چې آیا ته دې ته تیار یې چې پاکوالی اختیار کړي او زستا د رب طرف ته تا ته لارو خیمه چې داغه یرا پتا کې پیدا شي. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. بیا موسی علیہ السلام فرعون ته وراغه او هغه ته لوی نخه اوخدله هغه دروغ وګڼو او وی نه منلو. بیا د دوکبازۍ د پاره واپس شو او خلک را جمع کړل او په اعلان سره ویل سستاسو لوی رب یم. اخر دا چې الله تعالی هغه د آخرت او د دنیا په عذاب کې راونی وو. په حقیقت کې پدې کې لوی عبرت دی د هر هغه چا د پاره چې هغه یریږي. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم.
آیا ستاسو پیدا کول زیات سخت کار دی او کو اسمان الله هغه جوړ کړو داغه چتی خو اوچت کړو بیا یې داغه توازن برابر کړو او داغه شپې خورکړه او داغه ورځ راوخ کړه د دین ورستو زمکه هغه وګړولا داغه نه داغه اوبو او خوراک راوستو او غرونه پکې ودرول د ژوند د سامان په تور ستاسو د پاره او ستاسو د سارو د پاره فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى بیا چې کله هغه لوی هنګامه شروع شي په کوم ورځ چې انسان ته خپل ټول عملونه وریاد شي او هر کتون کیتا دوزخ په ډاګه ښکارا کړی شي نو چا چې سرکشي کړی وي او د دنیا ژوند لې ترجیح ورکړی وي نو دوزخ با داغه د وسیدو ځای وي واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى او چې خپل رب ته د مخامخ ودرېدونه یې رکړی وا او نفسي د غلطو خواهشاتو نه منع کړي وو نو جنت با داغه د وسیدو زیوی يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها داخل ستانه تپوس کوي چې اخر هغه ساعت به کله راځي ستاسو کار دی چې د دې وخت اوخه د دې علم خو په الله باندې ختم دی ته صرف خبردارون کوي هغه چاله چې د دې نه یره کوي كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها پکم ورځ چې دوی دا قیامت وویني نو دوی ته به داسې معلومیږي چې دوی په دنیا کې یا د مرګ په حالت کې بس د یوې ورځې د غرمې نه وروستنۍ حصہ یا د غرمې پورې وخت تیر کړی دی